الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ونبينا وتقينا وأزكانا أحمد الأنبياء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نزرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء وخيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا أخبركم بما أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا يا رسول الله بلى. قال الشرك الخفي
أن يقوم الرجل فيصلي فيزيد صلاته لما يرى من نظر رجل، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمندو سامعینو اوریدونکو مسلمانانو، مخکې جمعه باندې دا یو بحث شروع شوی د اخلاص متعلق، چې اخلاص په هر عمل کې پکار دی، په عقیده کې او په ایمان کې اخلاص پکار دی، نو په اعمالو کې اخلاص پکار دی. د ریا او د ځان ښودنې نه ځان بچ کول دا پکار دی، او اخلاص او صحیح نیت دی باندې دا هر عمل دارومدار دی. او دا ویل شو چې انسان ډیر لوی عمل وکي، خو چې د الله رب العالمین د پاره خالص نیت نه نو هغه عمل د الله په دربار کې قابل قبول نه دی. هغه حدیث ویل شو چې په ورځ د قیامت باندې جهنم چې ګرميږي په دریو کسانو باندې، یو پای کې شهید، یو عالم، او بل سخی مالدارا، چې دا دریوانه لوی مرتبه والا خلق دی. او چې کله دیو دا کارونه د الله د رضا د پاره نه کړل، ریا او ځان ښودنې پکې کړي، اخلاص یې پکې نه کړي، صحیح نیت یې نه استعمال کړي، نو اول جهنم په دې دریوانو باندې ګرميږي او درب د طرف اعلان کیږي: اذهبوا به الى نار جهنم، جهنم ته بوزي. حدیث کې راځي پړ مخه و جهنم تراخ کلی شي. دینه پته ولګی دا چې د الله رب العالمین په دربار کې د صحیح نیت د دې څومره اهمیت دی. دې وجنه الله تبارک وتعالى په ورځ د قیامت باندې عملونه شمارینا بلکې عملونه تلی، عملونه شمارینا چې د انسان څو رکعات کړلی، د انسان څو روزې نیولې، د انسان څومره تبلیغ کړی دی، د انسان څومره علم کړی دی، د انسان څومره ځله حج کړی دی، څومره ځله عمره کړله، نه بینا دا شمارل نشته، بلکې د الله رب العالمین په دربار کې اعمال بتللی شي. یو کس دی هغه صرف سه روزه لګول تبلیغ کې، او بل یو کس دی هغه کلونه لګول دي، نو په دې باندې خبره نه ده چې د یو کس 3 ورځې لګول دي او یو کال لګولې دي، د 300 نه د پاسه 360 دومره ورځې د لګول دي، نو لہذا د ثواب ډېر نه، بلکې دغه کال او دا 3 ورځې دا به وتللی شي چې بچا کې اخلاص ډېرو، دا هغه به وزندار شي او هغه ته به ثواب میلاو شي، او چې چا کې اخلاص نه نو هباء منصورا، گرد و غبار الوزول شوی سپیدی او ته میلاو نشوا. علم دی دا علم بم شمارل کیږي نه چې یاره د یو انسان دومره ډېر کتابونه ویل دي، د انسان دومره ځله قرآن ویلی دی، د انسان دومره شاگردان دي، د دې انسان د دومره چې کوم دنو خدمتونه کړلي، نه بلکې بل طرف ته یو انسان صرف یو سپاره ویله خو پکې اخلاص دی،
نو دا هغه شیخ القرآن او شیخ الحدیث چې بے اخلاصه ای دا هغه نه مرتبه اوچته ده دا به تللی کېږي. داسې هر یو عمل یو انسان یو ځل عمره کړله خو د الله د رضا دپاره یې کړله، خالص د الله د رضا نیت یې وپکې، للهیت وپکې، اخلاص وپکې، نیت یې برابر و. بل کس 100 عمرې کړلي نو دا به شمارلی کېږي نه بلکې تللی کېږي به چې دې انسان په دې عمل کې اخلاص و او که نه و. نو عزتمندو په ورځ د قیامت باندې اعمال تللی کېږي، اعمال شمارلی کېږي نه. منځونو رکعتونه نه شمارلی کېږي. تا نه رب دا تپوس نه کوي چې تا 1000 رکعته نفل کړلي بلکې 2 رکعته نفل وکړه خو صحیح وکړه، برابر یې وکړه. ستا هغه 1000 رکعته، ستا هغه 100 رکعته، ستا هغه 50 رکعتونه چې پای کې اخلاص نه وي، ریاکاري ده، ځان ښودنه ده، ځان خلاصول دي، نو هغه په کار باندې نه راځي. 2 رکعته وکړه خو صحیح وکړه. یو انسان دی هر شپه پاسي په پابندۍ سره د الله د رضا دپاره د الله د یرې نه پاسي د شپې 2 رکعته نفل کوي. بل یو کس دی هغه صرف یو شپه پاسېدلی دی او 100 رکعته یې کړي دي، خو لیکن بیا سهار له هر چاته قصه کوي چې داسې ما عبادت وکړه، داسې بندګي مې وکړله، او بیا د هغې مختلفو طریقو سره خپله خبره ښکاره کوي. کله وایي اسمان کې دغه ډېره په دې یوه بجه باندې دی اسمان کې داسې څه رڼاګانې وایي تللی رسي، رڼاګانې خو وي اسمان کې ستوري دي که نه، خو مطلب یې دی چې دې ټایم کې زه یې خو ما دغه شان کله بله خبره مختلفې خبرې راچوي میدان ته او دنده اراده یې دی چې څنګه پته ولګي دې خلکو ته چې ما عبادت کړی دی، ما بندگی کړله. د دې وجې نه ریاکاري د یو لوی مرض دی. الله دې موږ ټول محفوظ کړي. د الله په دربار کې عملونه به تللی کېږي. د دې وجې نه اخلاص تعریف هم شوی او ډېر تعریفونه ما کړي د علماو چې کوم تعریفونه کړي وو مې را نقل کړي وو. یو پکې دا و چې تسویة العمل بصحة النیة عن جمیع شوائب الشرک، چې عمل برابرول د نیت د صحیحوالي سره او د ټولو اقسامو او د بویونو د شرک نه دا ساتل عمل دې ته ویل کېږي اخلاص. او اخلاص دومره ضروري دی. علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي وَإِنَّ النِّيَّةَ بِمَنْزَلَةِ الرُّوحِ وَإِنَّ الْعَمَلَ بِمَنْزَلَةِ الْجَسَدِ. وای نیت دا داسې حیثیت لري لکه په بدن کې چې روح وي، او دا عمل داسې حیثیت لري لکه دا بدن. زمونږ مونځ دا داسې دی لکه زمونږ بدن، او په دې مونځ کې اخلاص او نیت دا داسې دی لکه روح. زمونږ روجا، زمونږ حج، زمونږ تبلیغ، زمونږ درس، زمونږ علم، زمونږ جهاد، دا ټول اعمال دا داسې دی لکه جسم، دا بدن، او په دې کې دا نیت کول دا داسې دی لکه روح. وستاسو وایي په ایمان سره سوچ وکئ چې کله یو انسان پای کې روح نه وي نو دا ښایسته لاسونه بیا پیداناک دي، هیڅ پیدا نشته. برابر خبره ده که د دې انسان خپې روغي، ښې مزیدار خپې دي، ښه مزیدار لاسونه دي، ښه مزیدار غوږونه دي، ښه مزیدار پوزه ده، ښه مزیدار سترګې دي، دا ټول اندامونه برابر دي، خو چې روح پکې نشته نو څه به کې؟ هغه خلک بیا ساتي نه، او خلک بیا هغه قبرستان ته وړي دفن کوي، دا بې پیدې دی. اوس دې کې څه پاتې پکې نه دي، ځکه روح دې وتلی دی. دقه شان عزتمندو کله چې په یو عمل کې دا نیت برابر نه و، د دې مثال دی هسې مړی پروت دی، نو دا عمل ستا د مړي په شان دی. دا عمل چې ژوندی کېږي، دا مونځ چې ژوندی کېږي،
دغه شان نور اعمال چې ژوند کیږي نو دا اعمال ژوند کیږي په دې صحیح نیت سره چې ستا په نیت کې د مخلوق سوچ نشته، ستا په نیت کې د الله رضا مقصود ده، اخلاص دې ستا په نیت کې. او دا شان یو عالم ذکر کوي وصلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصحة النية. زړه چې روغېږي نو دا زړه روغېږي په روغوالي د عمل سره، چې د چا عمل برابر شي نو زړه برابر شي. خو وصلاح العمل بصحة النية، عمل چې برابرېږي نو دا په نیت سره برابرېږي. دیو جن عزتمندو، الله تبارک و تعالی د مؤمنانو صفاتونه قرآن کریم کې بیانوي چې مؤمن بدا کاری پکې نو الب مؤمنی، دا به پکې نو الب مؤمنی، دا به نو الب مؤمنی. سورہ دار آیت نمبر 8 کې الله تبارک و تعالی دغه مسلمانانو د ابرارو د نیکانو دغه خوونه بیانوي. نو یو پکې بیانوي چې دیو اخلاص کوي، په اخلاص سره عمل کوي. الله ويطعمون الطعام على حبه، ورکی دا مومنان خوراک على حبه سرد محبت د مالنا، دی مال سره محبت دی خدا الله د رضا د پاره لګي. یا على حبه سرد محبت د الله نا، مالم خوخ دی خو لیکن مال لګي، زکات ورکي صدقه ورکي، زکات چې د الله سره محبت دی، د رب العالمین سره محبت دی. نو ويطعمون الطعام على حبه، ورکي خوراکونه سره د محبت د الله نا. چاته ورکي؟ مسکینن غریبانانو ته ورکي، و یتیمن یتیمانانو ته، و اسیرن قیدیانو ته. او څه د پاره ورکي؟ نو انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اے یتیمانانو، اے مسکینانو، اے قیدیانو، تاسو له چې موږ دا مال درکو نو دا د څه دپاره؟ موږ دا خوراک د دې دپاره درکو د الله د رضا دپاره، لوجه الله، د الله د رضا کولو دپاره. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ستاسو نه په دې څه بدله نه اخلو، ستاسو نه په دې باندې شکر او صفتونه نه غواړو. دا درنه نه غواړم چې زما صفت وکړي، او پلان کې ډېر ښه سړی دی، دا صفت مې مه کوه. د صفتونو دپاره یې نه کومه، بلکې لوجه الله، د الله د رضا دپاره، خالص د الله رضا مې مقصود ده. ولی دا اللہ رضا کوما، ولی اخلاص کوما. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، منگا یریگو دخپل ربنا، منگا یریگو دخپل ربنا پدا سی ورز کے چاگا ورز دیر سخت دا، خطرناک ورز دا، تریوون کی تندی لرا دغا ورز دا، دا ورز دیر لویا ورز دا، دیر لویا خطرناک ورز دا. نو دا اغا ورزی دا عذاب نا یریگما، زکا میں پا عمل کے اخلاص دے، زکا دا اللہ رضا دا پارا کوما، صفتون دا پارا انکوما، دی دا پارا انکوما چی مخلوق زما صفتو کی، دی دا پارا انکوما چی مخلوق ما تا خسڑے ہوئی، دی دا پارا انکوما چی مخلوق ما لبدل راگی، بلکہ دا اللہ دا رضا دا پارا کوما. نو چې کلستا دا اللہ رضا مقصود ونو بیا واورا، دا اللہ قانون بیا واورا، دا اللہ پیسل واورا. فوقاهم الله سیئات، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرتا وسرورا. اللہ تعالی دغه خلق دغه خطرناکی ورځې د شر نه بچ کړي، او هغې له تر و تازګي ورکوي، هغې له خوشحالي ورکوي.
وجزاهم بما صبروا جنتا وحریرا او دیولد دی صبر پا وجبان دی اللہ تبارک و تعالی جنت اور خمور کئی اللہ رب العالمین اعلی مقامات ورگئی چیخ کل اخلاص پہ انسان کی دیو جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لی نبی علیہ السلام صحابو توائی او دا نبی علیہ السلام خبر قیامت پوری دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی واورئی وَإِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ اے زما امتیانو زچ پتا سبان دیرے گما دیر زیاد ایر زما پتا سبان دے چدا نو اغز پتا سویری گم چی شرکی اصغر کی بمبتلا شئی شرکی اصغر کی بمبتلا شئی او بل روایت کے رازی وَأَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ اے زما امتا اے زما د امت نارینو اے زما د امت زنانو اے زما د امت مشرانو اے زما د امت کشرانو اے زما د امت علماء کرامو اے زما د امت مبلغین و تبلیغیانو اے زما د امت مجاہدینو اے زما د امت ہر نیکا اے مسلمانانو تاسو باندې چې زیریږما هغه خطرناک فتنه د دجال د فتنې نه هم زیات په تاسو باندې یریږم په هغه خبره باندې اگر چې د دجال فتنه دومره خطرناک ده چې د څومره پیغمبران راغلي دي آدم علیه السلام نو وروستو تر د عیسی علیه السلام پورې هر پیغمبر خپل امت د دجال فتنې نه یرولې دی دجال یو خطرناک فتنه ده او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای امتا د دینه خطرناک خبره باندې پتا سو باندې یریګما د دینه خطرناک ده صحابه کرام وې د الله پیغمبرانو ته وایا وما الشرك الاصغر یا رسول الله اذا الله پیغمبرا شرک اصغر شرک خفیف شری نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی الریا زان خودنا ریاکاری دا خطرناک فتنه دا الله رب العالمین دی رحم وکي او دا شرک ته ویل شوی دی شرک دی شرک هډه راخته دی الله دی حفاظت وکي زمونږ د ټول دا لوی شرک دی مونږ وایو شرک بلا څه شي په شرک اخته یو او دا رنګ شرک مو نه پیژنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل شرک خفی شرک اصغر اگر یاد ازان خودنا دا او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غیل تفصیل کړي چې شرک خفی او دا ریا څه ته ویل کیږي اي يقوم الرجل ويصلي فيزيد صلاته لما يرى من نظر رجل شرک خفی دا پټ شرک ورکه شرک هغه دې چې سړی ودرېږي مانځتا فيصلي نو مسکه لګیا شي مسکې نیت یو تاړه نو یکدم فیزید صلاته خپل منځ زیات کی خپل منځ وګت کی ولی وګت کی دا الله د يرنا دا الله د رضا د پارنا لما یرا من نظر رجل زکه خلق ورته ګوري نو زکه وګت کا نبی علیہ السلام شرک وکا زکه موږ کول چاره پارا پکارو د الله رب العالمین د پارا او دې موږ چاله کوي خلق وته ګوري زکه وګت کا نو خلقو د پارا نو نبی او دا یوازې مونږ نه د نبی علیہ السلام خبرو کې ډېر وزنی او دې کې ډېر خبره راځم شوي نورې کم نیک عملم چې کې کم نیک عمل هغه کوم دې کاغه زکات دې کاغه حج دې کاغه jihad دې کا علم دې کا تبلیغ دې
سمر اعمال چی دی تمام اعمال تمام نیک نیک کارونا اگر ټولو کارونو کی چستا پزل کرالا چی خلق راتو گوری نو زکپدے کے خطے زیگما نبی علیہ السلام و شرک وکا او نبی علیہ السلام و دو قیامت پورز بانی بدی خلقو تا اللہ ہوئی اللہ رب العالمین بورتا ہوئی یقول اللہ لهم اللہ تبارک و تعالی بدیوتا ہوئی یوم یجازی العباد باعمالهم پاغ و رزبان دے چا اللہ رب العالمین بمخلوق لا بندگانو لا داغی با اعمالو باندے بدلی ورکی نو پاغ و رزبوت اللہ رب العالمین ہوئی اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء و خیرا اے ریاکارو اے زان خودن کو اے پامل کی ریا کون کو صحیح نیتم نو برابر لار شئی چالم چی دا عمل کرلی نو داغین بدلی واقلی ما سراستاسو بدل نشتا اللہ لار شئی داغین بدل واقلی اغا عالم کا علم کی ریاکاری کرلا اخلاص پکی نشت دے آغا من گزار پمانز کی ریاکاری کرلا آغا حاجی سے پا حج کی ریاکاری کرلا آغا عمرے والا پا عمر کی ریاکاری کرلا آغا تبلیغ والا آغا مبلغ پا تبلیغ کی ریاکاری کرلا دا ہر یو عمل والا تبویل شی لار شی دا چاہتا چی دی زان خودو چاہتا پارا چی دی عمل کڑے دے اغن اخپلا بدل واخلا تا خمالا کڑے ندے نو سردل بدل در کما ما سستا بدل نشتا آلتے ہو گورے اللہ نبی علیہ السلام دیو جنوئی وی امتیانو ایوہ الناس اتقو هذا الشرکا اے امتیانو اے انسانانو ددی شرک نزان وساتے فَإِنَّهُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمَلِ داد میگی دا گرزیدو نم دیر پٹ دے دا میگی پا گرزیدو بانی چسڑے نپوئی گی دغا شان دے شرک باندیم سوک نپوئی گی زان تے خیال نہیں چی دا ما شرک وکالان کی دا شرک دے زان خودنا دا شرک دے دیو جن عزت مندو نورم کن احادیث تے بدیوان دی او اخلاص دا چه بچا کی راغی اخلاص دیو جن زمان اعمال دام دا سیدی اللہ تبارک و تعالی دی رانا قبول کی او اللہ رب العالمین چه قبلی دا دا غفبل احسان دے سرا او دیر رحم والا ذات دے کن زمان اعمال دا آغا باندی چی دا آغا گندو بو بشان دی یہ واقع دا مولانا رومی رحمہ اللہ ذکر کرلا ویو بغداد کی بادشاہ او آغا بادشاہ دنیمی دنیا بادشاہی و دا سرا ارچ شی کمی ورطناو ارچ شی ور سراو پدے کے تو بادشاہ خوال خلق بطلن و خامقا تحپی و لوڑی دا ملاقات لزی خامقا ایدہ سے ستحپا خامقا ورکی نو بدے کی یو بانڈے چے دے اغا بانڈی چی کور کے اخبر خیل سا مشورہ اکلا وید بادشاہ ملاقات لازم خود سو لوی سما آخذ یو تیوی دیو چرتا بارتا نو ہوتی دے کرینا اکثر اغرون علاقوں کی خلق دا سی آغریبانان چرتا دلتا کتا روزی وسو ماشاءاللہ دے انٹرنیٹ دا دنیا نیز دیکھلا دکا مخ کے با دا بل ملک پتا نلگی وس دا بل ملک دا آغی چرد دے دا نارینو سنگا لباس دے او دا دغزے سنگا قانون دے خوست دلتا کتیشی وس کو دنیا راغون دشوا دا انٹرنیٹ پر ذریعہ سر راغون دشوا خو مخ کی دورونو کی سوک بس ایک قدم لگ رہا ہوا تو نوبیا والا خلق مبارکیان اور قولی ہے کہ بیت اللہ شریفی کی سولی دو ہاو دلتا نزدی با کسی نو دا با کم بانڈے چے انو دی بانڈی چی تم پتہ نہ لگے دا چیارا دنیا کی سدی
هغه د زما د کوی اوبه دي ډېره ښایسته هغه زمیندار سړی و نو دې اوبه به له ډېر خوند ورکو سړی وږی شي جو هغه له بیا د خوراک هم خوند ورکوي څښاک هم ورله خوند ورکوي ویس د دې کوی اوبه دي ډېرې مزیدارې دي دا اوبه ورله وړم منګې ډکړی د اوبو نه او کپړه کې بند کړل دي دا اوبه او سر یې پې مضبوط کړی دی دغه بیا خو چون کې داسې څه جازونه او دغه شانته کې ګاډي وغیره خو ونه پیاده مزلې شروع کړلې باندې چې روان دی میاشتې ولګېدې دوه درې میاشتې ولګېدې او دغه منګې غریب په شا کړی ویې وړو یې د بادشاه خواله بادشاه سره ملاقات وکړو ما تعالی یو تحفه م راوړله بادشاه کسانو ته ویې دا کولاو کې چې کولاو یې کړه هغه اوبو باندې میاشت تېره شوي بوی کړی و هغه اوبه په ټول هغه کم چې د بادشاه کم محل و نو په هغه ځای کې هغې بوی خور شو بادشاه دا سړی نه خفه کاوه ده ته یې ویې ماشاءالله تا خو ډېر زیاته بهترینه تحفه ماله راوړله کسانو ته یې ویې زر زر دا اوبه چېرته واړوئ ویسئ او ده ته یې مخامخ څه ونه ویل او بیا یې هغه وزیرانو ته ویې دقه د دې منګي په ځای باندې وله دقه عمره بل منګی راواخلئ هغه وله د دینارونه ډکئ دینارونه ورله منګی ډک کئ او دې سړي له ورکئ دا د دې تحفې بدله شوه دینار اوس تقریبا د 700-800 روپۍ یو دینار دا دینار ډېر قیمتي بس هغه منګی ورله ډکړی دی او دغه سړي له ورکه دا باندې چې له دا ستا د تحفې بدله شوه سړی ډېر خوشحاله دی چې ما خو ډېره کمالي تحفه راوړه او بادشاه څه د هغې څه نه و بادشاه خپل وزیر ته وی دا سړی دلته ډېر مه ایساروئ ځکه که دی دلته ایسار شو نو بیا دې ستومانه کېږي چې هو ځان به ورته ملامت ښکاره شي دا څه ویني دا نعمتونه او دا مزې بیا ورته ځان ملامت ښکاري نو وی دا سړی په پټو پټو لارو باندې بوځئ چې دا نور څه ویني نه او دا سړی بس خپل هغه علاقې ته ورسوئ دا سړی بیا په خپل ځان ملامته کوي بوځئ هغه بوتلو پټو پټو لارو باندې بوتلو هغه وطن ته خو لاره کې یو دریاب راغی هغه دریاب چې دې سړي ولیدو نو د هغې ډېرې مزیدارې اوبه وې د ډایرکټ د وزیر نه تپوس وکړو دا دریاب چېرته تللی دی هغه وایي دا دریاب ورځې کته تللی دی او یو نهر د دې نه د بادشاه کور طرف ته هم تللی دی بادشاه محل ته تللی دی بس سړي ته هلته پته ولګېده چې دې بادشاه خو ما سره ډېر ښایسته سلوک وکړه زما د اوبه دا خو د نهرونه بهیږي او ما یو منګې اوبه راوړې وې او د ده نهرونه بهیږي خو بادشاه ما ته دا خبرې ما ته دا احساس را نه کړ چې ما ځان ملامته کړی وې او هغه نو دا بادشاه ډېر ښه سړی و عزتمندو زمونږ عملونه هم د دغه باندې چې د څښا اوبو په شان دي خو الله چې موږ له په دې بدلې راکړي دا به د الله ښایسته سلوکي او د الله تبارک وتعالی احسان به موږ سره او اخلاص باره کې چې انسان کې اخلاص پیدا شي په عمل کې اخلاص یې د دې طاقت هم واورئ یو واقعه یو بل کتاب والا ذکر کړله چې یو کسو او هغه کس عبادت گزار و د الله رب العالمین بندو خاص عابدو عبادت کې اخته انسانو عبادتونه کول یو کس ول راغی او ورته پلان کیږي چې څه خلق دی او د یو ونی عبادت کوي د ونی بندگی کوي ونی ته سجدي لګي څه خلق دی بس دا عابد دا عبادت گزار ډیر څه غوسه شو ته بری راوغستو یې زبر دغه ونه غوڅوما دا ونه بکټ کوما روان شو پلار باندې شیطان ولمخ لراغه ځکه شیطان وی چې حالت د شرک اړه بندي دا سړی شیطان نه خدا نشو برداشت کوله بس شیطان ولمخ لراغه خدا یو سپینګری شکل اختیار کړو ځکه شیطانان شکل بدلول را بدلول الله دا اختیار ورکړي شکل بدلول شي نو شیطان د شکل بدل کړي یو سپینګری د یو نیک سړی په شکل باندې راغی د توي چرته رواني منځونه دی پریخي دي ذکرونه دی پریخي دي دغه وسم څوک مثال په تور باندې یو مدرسه کې نو غریب چرته ماجیګر کې چکر لوځي وای کڅ کې ته پروډونو باندې ګرځي هغه وای چې
ولې ګرځي کنه نو هغه وته چرته رواني منځونه او ذکرونه دي پریخي دي رواني تبر در سره دي لرګول شي هغه نه یو ونه ده او دغه ونه کټکوما خلق داغي عبادت کوي داغي بندگی کوي شیطان به مړه باغې سکے دا الله بنده دغه یو ونه یا والی یا نه والی د څومره کار پاتې شو ذکرونه تلاوتونه منځونه د ارسه د نه پاتې شو او ته چې کوم درته په دا ونه په رواني دا ونه ببل چا کټ کړي وي خوستانه ور څومره اعمال پاتې شو څومره لوی کارستانه پاتې شو سړی ورته دا ګورا دا د شرک اړې بندول د شرک د زینه بندول دا د منځونو د ټولو اعمالو نه بهتر عمل دی دا ونه کټ کول په دې وخت کې دا د نورو اعمالو نه بهتر عمل دی دا ونه د شرک دا بس شیطان وې زه خو دې نه پرېږدم د غبط نه وجه شیطان دی وینه دې پرېږدم دوانه په جګړه شو دا سړی راولګي نو چې چون کې د ایمان طاقت او اخلاص او بګل الہیت او د الله رضا وا شیطان را گزار کا پزمکه باندې او بار پسینه وته کې ناشتو شیطان ته چې پته ولګي دا چې اوس خوځه خراب شوما نو بس مینتونه وزاري شروع کړي سره تنه مزه چې بیا راوچت شنو بیا هم شیطان خو شیطانی انا کلاریږي هغه ګور مزه دیونه پسې کنه دیونه پسې مزه هغه دا بل څوک به کټ کی او دا ستانه ګور څومره اعمال پاتې شو څومره عبادتونه نه پاتې شو لاړ خپل منځونه کوا دیوس بیا په جګړه شو بیا دوباره راواچاو په دریم ځل باندې د بیا شیطان او تمینت وکا بس قلارشا شیطان ورته اخره کې دا داسې لالچ ورکړ چې هغه عبادت گزار پکې راګیر شو شیطان ورته وی ګورا دغه یو ونه ده تا کټ لزه یو نیکی برته میلاو شي خو زه تعالی دس یو پیدا درکما چې بیا په ټول مړ نیکی بس صدقه جاریه به تا میلاو شي خدا ونه مکټ کا وې څنګه وې طالب زهر ورځ 3 دینار درکم او دې 3 دینار ته غریب سړی ګور څکه کنه دا ونه کټ کول یا نه دا بل ستانه الله پتا پر اسکل نه چې دا ونه کټ کا ګور الله خدای باندې پر اسکل نه دی کنه چې ونه کټ کا چال کې راګیر کا او یې تعالی 3 دینار درکما غریب سړی خپل گزارونه بګي او د غریبانو سره خیسته سلوک په دې باندې کې خپلوانو له ورکه غریبانو خیال مم ساتي نو بس تابا د یو ډیر لوی صدقه یو عمل به د خوري ونه د کټلا نو بس دغه یو نه کې دیو کټلا سړی سوچو کوي یاره ودا شیخ کمالی دی کنه پیسو ته سټینګي بس وې ټیک دا بس ما و منله سړی لاړو یو درې ورځې هغه ته پیسې ملاوي دي سار بچراو ته بس کور مخه ته بوله 3 دینار پراته ابه راوښته خوشاله دي چې بس تنخواه سٹارټ شو په څلورم ورځ باندې تنخواه رانله سړی خپه شو پنځمه ته انتظار کو بیا نو بیا ورستو بیا نو بیا ته راوښته اوس بیا روان دی ونه کټ کئ شیطان ولمخ لورغه څکه تبر دی راغسته دي منځونه ارسل پرېخو وګورا زمو هغه ونه کټ کوما شیطان ته وخندل وونه نشي کټ کوله هغه کټ کومه زخامخه دوانه چې کوم نه په جګړه وراله د شو شیطان هغه بل هغه عابد عبادت گزاري را گزار قسمه کې لراو بغا او هغه راواچاو شیطان ته پسینه باندې کې ناستو به مخ کې تاګه چې کوم طاقت او هغه طاقت د اخلاص او هغه طاقت د للهیت او هغه طاقت هغه داو چې تدی ونی پس روان وي خدای الله د رضا لپاره روان وي او وس خو روانه ترخه دې بنده شوی دا وس خو روانه هغه 3 دینار نه دی ملاو شي غصه در پکې لالچ دی ردی وجنه هغه طاقت وستا کې نشته او زما مقابله نشي کولای عزتمند اخلاص شکل بچا کې پیدا شي هغه انسان کې بیا الله تبارک وتعالى الله طاقت ورکړي الا ان حزب الله هم الغالبون دا الله رب العالمین دلا دیو بغالبی دیو بزوروري او دا شنور واقعات شتره د احادیثنا الله تبارک وتعالى دی مونږ ته اخلاص نصیب کړي او الله رب العالمین دې تمام خبرو باندې عمل توفیق را نصیب کړي